مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد زما عزت مندو محترم و مسلمانانو ورونو دی کائنات کی چې سم دی دا د انسان د پاره د الله پاک پیدا کړی شوي نعمتونه او ضرورتونه او حاجتونه دي په دې کائنات کې چې سم دي دا د انسان د پاره د الله پاک پیدا کړی شوي نعمتونه او ضرورتونه او حاجتونه دي هر شی منګ او تاسو له الله پاک را کړی او د هر شي پیدا کون کے اغم دا اللہ پاک ذات تے نو زکا اللہ پاک موصوف دے فصفت دا شکور باندے اللہ ویز شکوری ما او انسان بشاکر وی شکور چاہتا ویلے کی گی او شاکر چاہتا ویلے کی گی دز اللہ پاک ذات زمنگ استاسو خالق او مالک اغویز شکوری ما او انسان شاکر دے یا کافر دے کافر هغه کس ته ویلے کی گی چی دا اللہ دا نعمت استعمال کئی او داغه نعمت د استعمال نه بعد د الله ناشکری کوي او شکر یې نه ادا کوي یو کافر قرآن هغه چاته ویلی دی چې الله ورله وجود ورکړی دی بدن یې وله ورکړی دی او دی د الله د ذات د یووالي نه انکار کوي یو کافر هغې ته ویلی کېږي یا د الله یو ذات مني دو پیغمبر نه انکار کئی هغه ته کافر ویلے کیږي او یو کافر قرآن ناشکر ته ویلے دی الله ورله نعمت ورکړی دی د الله نعمت استعمالی او د الله پاک د نعمت په بدل کې د شکر په ځای باندې الله پاک له ناشکري ورکوي وقلیل من عبادی الشکور
الله پاک وایي چې زما په بندگانو کې ډیر شکر گزاره بندگان دا ډیر زیات کم دي چې هغه زما نعمت استعمال کی او د نعمت د استعمال نه بعد قولی او فعلی شکریہ ادا کی. قولی شکریہ ستوي د الله نعمت د استعمال کو او ته پاغه باندې الحمدلله او بده وسکلی او پاغه باندې دی قولی شکریہ ادا الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. خوراک دیو کو او پاغه باندې دی الحمدلله ویلا. کپڑے دی واچولې او پاغه دی الحمدلله الذي کسانی ویلا. او د غرنګ د خوب نه پاسې دی الله پاک درتا دو خوب نه د پاسې دو د یخ نعمت درکو او الحمدلله الذي احیانا دی ویلا. او لیټرین نرابار شوی الله پاک د اغه تکلیف زده شینه آزاد کړي الحمدلله الذي عافانی دی ویلی. الله پاک لدی د نعمت په بدل کې قولی شکر ورکو او قولی شکریہ دی ادا کړ او یو فعلی شکر دی یو غذا دی استعمال کړه غذا او داغه غذا نه بعد پاغه غذا باندې چې تا داغه غذا د وجنا کم طاقت د بدن ملو شو او هغه طاقت د الله په دین کې خرج ک یا د خپل ضرورت او حاجت کې خرج ک. دا فعلی شکریہ ده د الله پاک د نعمت او چې زبان باندې دی ویلې دا قولی شکریہ ده. نو انسان با د الله د نعمت قولی شکریہ ادا کوي او فعلی. قولی من ته رسول الله خود لیدا چې خوراک دیو کو نو سو قولی شکریہ و ادا کې او به وسکلی چې دی وسکلی کپڑے دی واچولی او د شوي او د خوب نه راپاسېدلی د باتروم نه راووتلی دا قولی شکریہ په زبان باندې موږ او تاسو ته پیغمبر ښودلی. د قولی شکریې په بدل کې موږ له الله پاک سره کوي. یو کس یو ګوټ اوبه وسکلی یو ګوټ اوبه څومره لګي او د قولی شکریہ ادا که الحمدلله. یو نوړی دی خولې ته واچوله او په دې نوړی باندې دی الحمدلله ویله. نو تاسو نه تپوس کوم چې الله په دې یو الحمدلله باندې چې ته ووایې چې دا اوبه ماله الله راکړې نو زه د الله شکریہ ادا کوم. دا چای ماله الله راکړې زه د الله شکریہ ادا کوم. دا خوراک ماله الله راکړه زه د الله شکریہ ادا کوم. آیا په دې یو الحمدلله باندې الله پاک د دې یو نوړی په بدل کې یا د یو ګوټ اوبو په بدل کې ته وویله په دې الله پاک انسان تصور کوي. د الله په نعمتونو کې د ټولو نه عظیم نعمت سره د الله په نعمتونو کې د ټولو نه عظیم نعمت سره د الله رضا. د الله د رضا نه عظیم نعمت ته انسان د پاره بل نشته چې الله ناراض وي تا د زمانه قارون کې جهنم ته بغورځيږي په دې نعمتونو بسو کې چې الله ناراض وي ته د زمانه فرعون شي ته د زمانه نمرود شي ته د زمانه ابو جهل شي ته د ټوله زمانه او د ټول کائنات مالک شي چې الله ناراض د اخري ټکانه د جهنم دی. نو د الله په نعمتونو کې د ټولو نه عظیم نعمت سره د الله پاک رضا. پیغمبر وایي ما من عبد زما په امت کې او د الله په مخلوق کې چې کم بنده کم امتی زما یو نوړی روزی دا د خولې ته واچي یا یو ګوټ اوبه د خولې ته واچي او دی وایي چې الحمدلله. پیغمبر وایي په دې یو الحمدلله باندې چې د یو ګوټ اوبه په بدل کې ویلي او یا د یو نوړی په بدل کې ویلي خامخا الله په دې یو شکریہ باندې دې بنده ناراضي کیږي. یو نوړی څومره وړوکی شعر ان الله لا يرضى عن العبد
الله خامخا راضي کیږي د بندنه د کم بندنه اذا اکل الاکلا چې دی یو نوړی خولې ته واچوي او په هغې باندې د الله شکریه ادا کی الحمدلله یا الله ستا شکریه ادا کوم دا نوړی تا ماله راکړه یا الله ستا شکریه ادا کوم دا یو ګوټ اوبه تا ماله راکړې یا الله ستا شکریه ادا کوم دا یو ګوټ پی تا ماله راکړې یا الله ستا شکریه ادا کوم دا یو ګوټ چې تا ماله راکړې پیغمبر وی الله خامخا د دې یو ګوټ او د دې یو نوړی په بدل کې په الحمدلله باندې د بنده نه راضي کیږي دې ته قولی شکریه وی قولی چې په زبان باندې یو سړی وی او فعلی شکریه چې خوراک دی وکړو او هغه خوراک د الله په عبادت کې چې تا ته کم طاقت دی خوراک درکړی دی هغه طاقت د بدن د الله په عبادت کې خرچ کی او یی په خپل ضرورت کې خرچ کی او یی په خپل حاجت کې خرچ کی دې ته فعلی شکریه ویلی کېږي نو چې په دې قولی په دې یو وینا الله پاک دومره راضي کېږي نو چې دا بدن او د بدن دا طاقت دا په عبادت کې خرچ کی یا په خپل ضرورت کې خرچ کی چې هغې باندې به الله پاک انسان ته څه انعام ورکوي نو د الله پاک په نومونو کې یو نوم سره د الله په نومونو کې یو نوم دی شکور الله وایي زه شکور یم شکور چاته ویلی کېږي شکور دې ته ویلی کېږي چې په لږ شي باندې ډېر بدل ورکوي تا یو نوړی وخوړه او د یو نوړی په بدل کې دی الحمدلله ویله په یو الحمدلله دله الله داسې رضا درکړه چې د الله رضا په دې ټول کائنات کې نه راځي او تا چې کومه نوړی خوړی هغه نوړی ستا په دې خوله کې هم راځي نوړی څومره وړوکی شی دی تا په دې خپله خوله کې راځی که او بیا دې په دې خپله ګېډه کې راځی که او د هغې په بدل کې چې د الحمدلله وویله او الله د لکم نعمت د خپل رضا درکو د الله پاک رضا په دې ټول کائنات کې نه راځي ورضوان من الله اکبر د الله پاک رضا ډېره زیاته لویه ده نو په وړوکي شي باندې چې غټ شی ورکوي دې ته شکور ویلی کېږي یو نیکي دې وکړه الله شکور دی الله سره شکور دی یو نیکی دی وکړله الله پاک شکور دی تاله د یو نیکی په بدل کې یو بدله درکوي نه بیا خو شکور نشو بیا خو مساوات وکړو د یو نیکی په بدل کې یو بدله درکړه تاله د یو نیکی په بدل کې دوه درکوي نه لس درکوي نه اوسوه درکوي نه څومره درکوي بې حسابه درکوي نو چې د یو نیکی په بدل کې کم ذات لس ورکوي او کم ذات سل ورکوي او کم ذات وسوه ورکوي او کم ذات بې حسابه ورکوي یقینا چې دغه ذات ته شکور ویلی کېږي من جاء بالحسنة فله عشر امثالها د الله پاک په قانون کې دا نشته دی چې د عالم بچی نیکي وکړي هغه به بدل په یو لسه باندې ورکوم ځکه دا د عالم بچی دی او که د زمیندار بچی نیکي وکړي نو هغه ته بدل په یو لسه باندې نه میلاویږي که د بادشاه بچی نیکي وکړي هغه ته بدل یو په لسه باندې میلاویږي او که د ملنګ او د درویش او د فقیر بچی نیکي وکړي هغه ته بدل یو په لسه باندې نه میلاویږي ولی ځکه دا د فقیر او د مسکین بچی دی او د بادشاه بچی دی قرآن سوی من جاء بالحسنة چام چې الله له نیکي ورکړه چام چې الله له نیکي ورکړه که د عالم بچي ورکړه او که د جاهل بچي ورکړه او که د بادشاه بچي ورکړه او که د ملنګ بچي ورکړه او که د فقیر بچي ورکړه او که د مسکین بچي ورکړه چام چې الله له نیکي ورکړه فله عشر امثالها رب دې ته نه ګوري چې دا د وزیر اعظم نیکي ده او یا دا د ملنګ نیکي ده او یا د عالم نیکي ده او یا د جاهل نیکي ده قرآن وی الله وی زه به یو په لسه بدل ورکوم زه نیکۍ ته ګورم زه نیکۍ والا ته نه ګورم چا ته الله ګوري نیکۍ ته ګوري او نیکۍ والا ته الله پاک نه ګوري څنګه چې دکاندار له پیسې ورکې نو دکاندار پیسو ته ګوري که پیسو والا ته ګوري
दुकानदार پیسو ته ګوري دا د غوړو لوټه ده په 1400 روپۍ که د وزیر اعظم بچی ورته 1400 ورکوي نو هغه ته هم د غوړو لوټه ورکوي او که د ملنګ بچی ورته 1400 ورکوي هغه ته هم د غوړو لوټه ورکوي او که د عالم بچی 1400 ورکوي هغه ته هم د غوړو لوټه ورکوي او که څوک ورته د 1400 نه کمې ورکوي نو دکاندار پیسو ته ګوري که پیسو والا ته ګوري دکاندار پیسو ته ګوري نو رب چا ته ګوري رب نیکی ته ګوري رب نیکی والا ته نه ګوري چې دا نیکی د چا ده نه چې نیکی ماله چا راکړه نیکی چې دا نیکی ده الله وایي زه د نیکی په بدل کې لس بدلی ورکوم او بیا دویم نمبر که دا نیکی چرته د دین سره وتړل شوه دا نیکی خو د دنیا سره تړل شوې ده که دا نیکی ته چرته د چا سره وتړل شوه د دین سره د الله د لارې سره د جهاد سره د تبلیغ سره او د مدرسې سره دا نیکي وتړل شوه او د دې نسبت د الله د دین سره راغی بې الله پاک د لسو کوټه ختمه کړه بې الله پاک وایي زه د دې بدل په 200 باندې ورکوم چې زما د دین سره نسبت راغی که دا څوک هم دی زه دې کس ته نه ګورم زه خپل دین ته او نسبت ته او د خپلې لارې ته ګورم بیا زه هر چا ته بدل په باندې ورکوم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله چې زما په لار کې څوک پیسې خرچه کوي زما په لار کې پر رواجي خیراتونو باندې نه پر رواجي صدقو باندې نه د شهرت په مال باندې نه د ریاکارۍ په مال باندې نه زما په لار کې د جهاد په لار کې د تبلیغ په لار کې د مدرسې په لار کې چې څوک د خپلې پیسې رخلي او زما په دین باندې خرچه کوي الله وایي چې زما په دین باندې د 4 روپۍ خرچ کیږي زه دې کس ته نه ګورم زه دې خپل دین ته ګورم زه بیا د دغه روپۍ بدل هر یو کس ته چې چا هم خرچه کړي زه ورته بیا بدل په 200 باندې ورکوم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله في سبيل الله او دریم نمبر چې څوک د الله د دین سره نه د الله د نوم سره دا مال وتړي د الله د نوم سره دا کار څه دپاره کې دا د رب د رضا دپاره کوم یتیم له دا پیسې ولې ورکې د رب د رضا دپاره ورکوم او د مسکین له دا پیسې ولې ورکې د رب د رضا دپاره ورکوم او د غریب له دا پیسې ولې ورکې د رب د رضا دپاره ورکوم د طالب له دا پیسې ولې ورکې د رب د رضا دپاره ورکوم د عالم له دا پیسې ولې ورکې د رب د رضا دپاره چې کله دا نسبت د دین نه د آسمان رب سره وتړلی شو نو بیا رب څه وایي من ذا الذي يقرض الله دلته فی سبیل الله الته من ذا الذي څوک چې داسې وي چې دی الله له قرض ورکوي الله له څوک قرض ورکولی شي الله له څوک قرض ورکولی شي نشي ورکولی نو د دې قرض نه څه مراد دی یتیمان دي یتیمان د یتیمانو څوک د یتیمانو څوک هم نه مور پلار څوک هم نه چې څوک ورسره خیر خواهی وکي د کونډو څوک د کونډو هم څوک نه خاون یې مړي کونډه دغه شان پښتانه وایي د الله اسرې ته ناسته ده رسول الله فرمایي الساعي على الارملة والمساکین کالمجاهد فی سبیل الله یو سړی راغی او کونډې سره د الله په او د الله د رضا په خاطر باندې مدد وکړو یو سړی راغی او مسکین سره د الله د رضا په خاطر باندې مدد وکړو پیغمبر وی چې د جهاد په لاره کې د جهاد په میدان کې د جهاد مجاهد ته الله کومه درجه په جنت کې ورکوي دقه درجه به الله کونډې او یتیم او مسکین سره چې څوک مدد کوي دا درجه به الله دته هم ورکوي ولې هغې سره څوک مدد نه کوي یتیم سره څوک مدد نه کوي مسکین سره نو تاسو ویستی چې د مدد کوونکي له رب د مجاهد درجه ورکوي چې د کونډې له به الله کومه درجه ورکوي او د مسکین له به الله کومه درجه ورکوي
او د یتیم لا راشه د یتیم په سر باندې د الله د رضا په خاطر باندې اسی د رحمت او د شفقت او د محبت لاس کیده رسول الله وی رب تی د اسمانونو رب تی دومره راضي شو چې د هر ویخته په بدل کې برده په عملنامه کې په مفت کې یو نیکی ولیکي. نو تاسو ویستئ چې دی یتیم ته به الله کومه درجه ورکړي چې تا ورته په سر باندې لاس کېښودو او تا ته د یو ویښته په بدل کې یو نیکي الله پاک لیکي، نو چې د مسکین له او د یتیم له او د کونډې له به الله پاک کومه درجه ورکړي. د جنت او د جهنم په خپل منځ کې مناظره شوې ده ښه. د جنت او د جهنم په خپل منځ کې څه شوې؟ مناظره، جګړه وه. تحاجت الجنة والنار، تحاجت الجنة والنار، د جنت او د جهنم جګړه وه. د ګاونډیانو منځ کې هم جګړه راځي. یو وایي ستا څه دي پردي کور کې اوسېږي، زه په خپل کور کې، بل وایي ستا څه دي خاوند دې ټوله ورځ پردی مزدوري کوي او زما خاوند سرکاري ملازم دی، بل وایي ستا څه دي سرې چیس کې موږ تورې چیس کو. داسې د ګاونډیانو او دغه رنګې د دکاندارانو او خپلو منځونو کې داسې جګړه راځي. نو جنت او جهنم هم په غیر د جګړې نه دي پاتې شوي. جهنم ورته څه وایي؟ جهنم ورته وایي زه د تا نه افضل یم. جنت ته وایي وی پس باندې افضل. جهنم ورته وی فیا المتکبرون، ما تبع الله پاک متکبره او جابره خلق، ظالمان خلق، بدماشان خلق، غونډگان، حرام خوارو ما ته الله دا راخلی او په ما باندې الله پاک هغوی ته سزا او عذاب ورکوي. زه د تا نه په دې باندې افضل یم. جنت ورته څه وی؟ فیا ما ته الله څوک را داخلی؟ ضعفاء الناس، کمزوری خلق چې څوک یې په سړو کې نه حسابوي، څوک یې په سړو کې نه حسابوي، د مال په اعتبار سره هم کمزوری او د دنیا په اعتبار سره هم کمزوری او خلق هم ورته په سپک نظر باندې ګوري او مساکین. ما ته جنت ورته دوه کسان پیش کړو، ما ته الله مسکینان او ضعفاء الناس کمزوری خلق، دا دوه طبقې ما ته الله پاک را داخلوي. نو زه په دې وجه افضل یم چې الله ته کوم ګران بندگان دی هغه الله ما ته را داخلوي او چې د الله کوم دشمنان دی هغه الله تا ته در داخلوي. نو زه تا نه په دې افضل یم. الله تعالی ورله فیصله وکړه چې دوه پښتانه وران شي نو څوک به ورله فیصله کوي؟ د کلي مشر به ورله فیصله کوي. د پښتنو فیصله به څوک کوي؟ د کلي مشر به کوي. او جهنم خو لاندې په ځمکه کې دی، تحت سرا کې دی، او جنت د اسمانونو د پاسه دی. نو د دې فیصله به څوک کوي؟ لاندې به څوک ځي تحت سرا ته اوسه پورې څوک تللی دی چې واک راله راکه فیصله درله کوم. او یا بره جنت ته څوک به لاړ شي؟ الله پاک ورته وایي اے جنتا انت رحمتی، ته زما رحمتی، و ارحم بکی من اشا، زه چې په کوم بنده باندې رحم کومه نو هغه تا له راولمه. نو ضعفا زما هغه بندگان دي چې زه پې رحم کومه، مسکینان زما هغه بندگان دي چې زه پې رحم کومه. نو تاله زه هغه بندگان درلیږمه چې ما په چا باندې رحم کړی. او جهنمه انت عذابی و اعذب بکی من اشا، زه چې چاته عذاب او سزا ورکومه نو هغه په تا باندې ورکومه. نو ته د سزا ټکانی او جنت ته د رحمت ټکانی. دواړه چې کوم دی زما د امر تابع استی، د عذاب بندگان تاله درلیږم او د رحم بندگان تاله درلیږم. نو د دواړو جګړه الله په دې باندې ختمه. د جنت ته څوک ځي؟ جنت ته چې څوک الله داخلوي هغه د الله هغه بندگانی چې الله پاک په هغه باندې خپل رحم کړی. نو څوک ولځي؟ ضعیفان خلق، کمزوري خلق. اوس خو هغه سړي ته خلق سړی وایي چې بدماشي او کلاشینکو پر سری او د کلاشینکو په والا ورپسې ګرځي او خلک یې په سړو کې شماري. خلک ورته سړی وایي، هغې ته خلک څه وایي؟ هغې ته خلک سړی وایي. د رسول الله د حدیثو نه تپوس وکئ د خدای پیغمبره جنت ته به څوک ځي او جهنم ته به څوک ځي؟ دا دوه طبقې موږ ته بیان کا. بیان کړي دي که نه دي بیان کړي؟ څوک به ځي جنت ته؟ الا اخبرکم باهل الجنه،
صحابه ورته وایي امت ته وایي تر قیمته انسانانو ته وایي جنتین درته په دنیا کې وښیمه چې جنت ته به څوک ځي وایي او یا رسول الله کل ضعیف متضعف هر هغه سړی چې هغه کمزوری ځان کمزوری حسابوي ځان په سړو کې نه حسابوي چې زه د هر چا نه کمزوری یم او خلک هم ورته کمزوری وایي چې دا اډو سړی نه دی رسول الله وایي چې خپل هم ځان ته کمزوری وایي او خلک هم په سړو کې نه شماري رسول الله وایي دقه بندگان به الله جنت ته داخلوي جهنمین درته وښیمه الا اخبرکم باهل النار جهنمین درته وښیم او كل جواز عتل كل عتل جواز مستكبر بدماشان متکبر خلق چې مال جمع کوي چا سره خنه کوي په خلکو ظلم کوي رسول الله وایي دا ټول جهنمین دي او چې دا کم کمزوري دي او خلک هم په سړو کې نشماري دا ټول جنتین اوس خلک وایي چې پیسې در سره نه په غیر د پیسو نه درته څوک سړی نه وایي نو سړی دی درته یا سړی وایي د رب په دربار کې چې ستا تول په څه باندې کېږي هغه سرمایه ځان له تیاره کړه د رب په دربار کې تول په کومه سرمایه باندې دی په پیسو باندې دی که په جیداد باندې دی که په قوت باندې دی که په بدماشۍ باندې دی که په کلاشینکوف باندې دی رب ته به په تله د میزان کې عاجزي ورچې عاجزي رب بله سرمایه د انسان نه مني سی مني د رب په تله کې به د قیمت په ورځ رب ته څه ورچې عاجزي به ورته ورچې په عاجزۍ باندې به یې ګټې په بدماشۍ باندې په مالدارۍ باندې په کبر باندې او په اوچتوالي باندې چرته هم نشي ګټلی نو څه به ورته عاجزي په کمزورو خلکو کې په غټو خلکو کې چرته هم عاجزي نه نو الله پاک شکور ذات ته شکور چاته ویلې کېږي چې ته ورله یوه نیکي ورکړې او دله لس بدلې درکړي او ته وله یوه نیکي ورکړې او هغه دله اوه سوه درکړي او ته وله یوه ورکړي او فیضاعفه له اضعافا کثیره هغه درته بې شماره دوګنا درکړي هغې ته څه ویلې کېږي هغې ته شکور ویلې کېږي او صبر څوک کوي صبر غریبانان خلک کوي مالدار خلق ټول په نتیګلي او په ناران کې ناستي دي تاسو خو دې ګرمۍ کې چېرته لاړ شئ او دا مالدار وګورئ دا ښځې هم دغه شانه بربنډې ګرځي او دوی هم دغه شانه ګرځي او یو بل ته تصویران وباسي او فیسبوک لی ورکوي چې څومره غټ خلک دی هغه ټول دا وخت په ناران کې ناست دی او په نتیګلي او په باړهګلي او په مري او په ایبټ آباد کې په دغه یخو یخو ځایونو کې ګرځي او خپلې مزې چڼئ او غریب سړی لګی دی دغه نه خولې روانې دي او هغه په کار باندې او په زمینداره کې او دغه رنګې په خپل نورو کارونو کې لګی دی نو صبر څوک کوي صبر خو غریبانان خلک کوي کمزوري خلک یې کوي نو او مالدار خلکو باندې شکر دی او هغوی دغه شکر وباسي چې ښځې بربنډې چا ته بوځي ناران او کاغان ته بوځي نو د الله پاک صفت سره د الله پاک صفت سره د الله پاک صفت دی شکور نو هر نعمت منگ تا چا را کړی دی دا الله را کړی دی د هر نعمت پیدا کوونکی څوک دی دا الله پاک دی الله پاک به منگ له عذاب په څه باندې راکوي او عذاب برانه الله په څه باندې دفع کوي قرآن اعلان کړی دی چې عذاب به درته رب چې د رب د نعمتونو ناشکری کې عذاب به درته الله په دې باندې درکوي او چې د الله د نعمتونو شکر گزار شي عذاب به د الله پاک په دې باندې دفع کوي قرآن اعلان کړی عذاب په څه باندې ملاویږي او عذاب الله په څه باندې دفع کوي ما یفعل الله بعذابکم خدای پاک ستاسو په عذاب باندې څه کوي چې تاسو څه وکئ ان شکرتم ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم که تاسو د خدای د نعمتونو شکریه ادا کوئ نو خدای د عذاب ولی درکي الله پاک شکر گزار بنده ته چرته عذاب نه ورکوي او فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون زما د نعمتونو شکریه ادا کوي ولا تکفرون کفر مکوي یعنی زما د نعمتونو ناشکری مکوي مال د نعمت په بدل کې سرا کوي مال د نعمت په بدل کې شکر را کوي او مال د نعمت په بدل کې ناشکری مرا کوي ان الله
لا یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. الله چې چاله نعمت ورکی نو د بندگانو په شان نه دی چې ما درله هغه ټوپۍ درکړې وه هغه ټوپۍ راته را واپس کا، یا مې درله هغه کپړې درکړې وي هغه کپړې راته واپس کا، یا مې درله پیسې درکړې وي هغه پیسې راله واپس کا. د انسان عادت دا دی چې چاله څه شی ورکي او ورسره ورانه شي او ورسره جګړه شي، اول ورته پیغور کوي او دویم نمبر کې چې کوم شی ورله ورکړی دی هغه ترې واپس غواړي. الله وایي زه چې چاله څه شی ورکمه نو تر هغې پورې ترې نه اخلمه چې تر څو پورې ماله په واپسۍ کې ناشکري نه یې رالیږلي، او چې کله دله زه نعمت ورکمه او دی ماله د نعمت په بدل کې بار بار آسمان ته ناشکري رالیږي، الله وایي زه ته هغه خپل نعمت پې واپس والمه چې تر څو پورې ناشکري ماله آسمان ته نه یې رالیږلي تر هغې پورې دنه زه دا نعمت واپس نه علمه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم حتی یغیروا ما بانفسهم. نو زما عزتمندو زمونږ استاسو د رب نوم سره زمونږ استاسو د رب نوم دی شکور. نو شکور هغې ته وایي چې په لږ شي باندې ډېر بدل ورکوي. یو ګناه چې دی وکړه یو ګناه نو د یو ګناه په بدل کې یو بدل دی، لس بدلی نه دي. قرآن په خپله اعلان کړی دی وجزاء سیئة مثلها. چا چې نافرمانی وکړله نو د یوې نافرمانۍ په بدل کې لس سزاګانې نه دي، د یوې نافرمانۍ په بدل کې 200 سزاګانې نه دي. ولې عادل خدای ته ویلی کېږي، الله وایي زه عادل یم. عادل خدای ته ویلی کېږي چې تاله د یوې نیکۍ په بدل کې 200 بدلې درکوي، چې تاله د یوې ګناه په بدل کې 200 سزاګانې درکوي. نه، الله وایي د یو نیکۍ په بدل کې به 200 بدلې در کوم او د یو ګناه په بدل کې 2 بدلې هم نه در کوم. د یو ګناه په بدل کې په باندې یو بدل هم نه در کوم. څه به در کوم؟ وجزاء سیئة. چې څوک ګناه وکړي نو د ګناه په بدل کې به الله پاک وایي د هغې ګناه برابر یو بدل د دې انسان نه اخلمه. او داسې شکور ذات ته، داسې شکور ذات ته چې ذره برابر نیکی دی وکړه، ذره برابر الله پاک د ذراتو د ذراتو د ذراتو بدلیم د قیامت په ورځ باندې انسان ته په څه باندې ورکوي؟ داسې ورکوي چې انسان د هغې تصور نشي کولی. حدیث مبارک دی چې د قیامت په ورځ باندې یو ذره ایمان چا راوړه، یو ذره دې ته ویلی کېږي چې کله د نور دا رڼا راشي او د نور دا شعاګانې راکاره شي او په دې کې دا ذرات کاره کېږي، په نظر راځي خو د هغې وجود څوک نشي پیدا کولی چې راوینیسي چې دا ذره ده، وجود یې نشته او په نظر باندې د نور په شعاګانو کې کاره کېږي. قرآن وایي، رب وایي چې دغه چې ته وینې نو او نور کې تا ته د هغې جسم په نظر باندې راځي، که دومره ایمان دې ماله راوړه د قیامت په ورځ په دې ایمان باندې هم د دې دنیا په لس چند د جنت تعالی در کوم. دې ته څه ویلی کېږي؟ دې ته شکور ذات ویلی کېږي. شکور چې شی لګي او بدل کې الله پاک څه ورکوي؟ بدل کې الله پاک څوک چې تول کوي او څه شی وتلي کیلو ټماټر راکا او هغې ټماټرو والا څه نور ټماټر خلاص دي یو ورسره پاتې دی، وایي دا یو هم پکې راواچوه، وایي ځه دا یو هم در واچو. داسې بل یو شی څوک تلي چې دا پسې هسې ورکوي. الله پاک وایي زه ستا ذرات هم محفوظ کوم، ستا ذرات. ومن یعمل مثقال ذرة خیرا یره او ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. د گناهونو ذرات تم محفوظ کیږي او د نیکو ذرات تم محفوظ کیږي. من یعمل سوء، چا چې څه قسمه بد عملي وکړه، یجز به، د هغې بدل به ورته میلاویږي. صحابه کرام ډېر زیات پریشانه شو چې د هرې ګناه بدل به الله پاک جزا دی ته وایي چې د هغې بدل دنه واخلي. نو دا معنا نه ده چې ګناه دې وکړو د هغې بدل به د هرې ګناه بدل به دنه الله په قیمت کې اخلي. واړه واړه ګناهونه خو په
زرونو باندې په یو ورځ کې د انسان نکیږي. الله پاک د هغې دپاره اودس راولېږه، د جومات قدمونه راولېږل. اودس کوه ګناهونه به دې ځي، او لاسونه وینځه ګناهونه به دې ځي، او خپې وینځه. رسول الله فرمایي چې د اودس والا اودس خلاصوي یخرج نقیا من الذنوب، واړه ګناهونه مکمل د ختم شوي او دی بالکل د اودس نه بعد پاک پاتې شي. نو واړه ګناهونه زمونږ او ستاسو په اودس باندې، په مصایبو باندې، په تکلیفونو باندې، په بیمارو باندې الله پاک ختموي. او د غټو ګناهونو دپاره رب موږ او تاسو ته غټه توبه را کړې، پخه توبه را کړې، مضبوطه توبه را کړې، استغفار را کړې، او د رب په دربار کې معافي را کړې چې د ما نه معافي غواړه. او توبه نصوحه، خالصه توبه چې د الله رضا پکې او د الله یېره پکې، دا توبه وباسه. ستا دا ګناهونه، دا غټ ګناهونه به زه په دې باندې ختموم. نو واړه ګناهونه هغه په نیکو عملونو باندې، د نیکو مجلسونو ته پتلو باندې او په مصایبو باندې الله پاک ختموي، او دا غټ ګناهونه الله په توبو باندې ختموي. نو زمونږ او ستاسو د خالق او د مالک نوم سره، زمونږ او ستاسو د خالق نوم دی شکور. لږ شی وله ورکوه ډېر بدل به درکوي. په دنیا کې که چاله لږ شی ورکړي او ډېر بدل دی وله ورکو. رسول الله ته به چې چا څه قرض ورکو او نبی علیه السلام به بدل ورکاو، نو څه به ویلې؟ زن دا ورته وتله او نور ورته د دې نه زیتیم ورکه. ولی دا د الله صفت دی. نو چې د الله صفت دی دا د رسول الله صفت هم دی. زن اوتله ورته او ورته زیت هم ورکه. پیغمبر ته که چا اوښه ورکړې ده، نبی علیه السلام وله په بدل کې 2 ورکړي دي. نو چې چا یو په 2 بدل ورکړی دی، د هغه د اخلاقو تعریفو 1400 کاله وشو، او د اخلاقو تعریف یې کیږي. او که 14 لکه کاله تیر شي بیا به هم د اخلاقو تعریف کیږي. ولې؟ د یو بدل یې په 2 باندې ورکړی، او زمونږ رب چې د یو بدل په 10 باندې ورکوي، او د یو بدل په 200 باندې ورکوي، او په بې حسابه باندې ورکوي. نو موږ او تاسو به څه وایي؟ الحمدلله 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 الحمدلله. رسول الله امت ته پرېښودو چې جومات ته رالې، او رب درته د جومات د راتلو توفیق درکو، او د مونځ توفیق یې درکو، او د اودس توفیق یې درکو، او د کپړو د صفا کېدو توفیق یې درکو، او د بدن د صفا کېدو توفیق یې درکو، او ځان ته یې ودرولې او مونځ یې وکړو. اوس کښېنه یو 33 پیرې ووایه چې الحمدلله. زما الله چې رب العالمین دی، صفت د هغه پکار دی، د بل چا نه پکار دی. او بیا یو 33 پیرې ووایه چې سبحان الله، چې څنګه یې زه پاک کړمه د کپړو باندې او په بدن باندې، او د ګناه نه زما رب هم دغه شانه پاک دی. او بیا یو 34 پیرې ووایه الله اکبر. دکان غټ نه دی چې ما پرېښودو، زمینداره غټه نه ده، کارخانه غټه نه ده، زما رب د عرش نه غټ دی. نو یو 34 پیرې ووایه الله اکبر. الله د عرش نه غټ دی، نو دکان ورته پرېږدئ. الله د عرش نه غټ دی، پټی ورته پرېږدئ. الله د عرش نه غټ دی، ملازمت ورته پرېږدئ. الله د عرش نه غټ دی، او حکومت ورته پرېږدئ، او اسمبلي ورته پرېږدئ، او درس او تدریس ورته پرېږدئ. نو 33 پیرې الحمدلله 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 چې زیره دې کارونو نه منع کړم او جومات ته راوستم، او بیا یې پاک کړمه. سبحان الله ووایه. او ما د ده دپاره د هر څه پرېښودو. دا ولې؟ ځکه د الله ذات د عرش نه غټ دی، او دا ټوله دنیا د رب په نظر کې د ماشي د وزر برابر هم نه ده. رسول الله موږ ته د هر مونځګزار دپاره د مونځ نه بعد څه شی سنت وګرځول؟ وایي 33 پیرې ووایه الحمدلله 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 د هر مونځ نه وروستو. او بیا 33 پیرې ووایه سبحان الله سبحان الله سبحان الله. او بیا 34 پیرې الله اکبر الله اکبر. ٹھیک شوا. الله بدل په دې باندې څه انعام درکوي. رسول الله فرمایي که تا دې جومات ته دومره ګناهونه راوړي چې هغه د سمندرونو د زګ برابري، او دا د الله تعریف او حمد دې ادا کو، او د الله پاکي دې بیان کړه، او د الله بړایي دې بیان کړه. رسول الله وایي که دې جومات ته دې د سمندر د زګونو عمره ګناهونه راوړي، دا ټول به الله په دې حمد او په دې پاکۍ او په دې لویي باندې ختم کړي. نو څه دې په اودس ختم کړو، او څه دې په راتلو ختم کړو، او د سمندر د زګ برابره ګناه دې په دې حمد او په دې پاکۍ او په دې بړایي باندې ختمه کړه.
वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।